مومن چې دی چې کله هم دته خیر رسی او که شر رسی دی فورا د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه شي دا خیر ورسېدو الله تبارک وتعالى ما ته خیر ورسولو رب کائنات رحمت دی فضل و کرم او احسان دی ما ته شر ورسېدو نقصان او تکلیف ورسېدو یقینا الله تبارک وتعالى مال تنبیه را کوي ما خپل ځان طرف ته متوجه کوي ځکه الله تبارک وتعالى او فرمایل چې د مؤمن علامت دا وي چې کله هم د تکلیف ورسي نو هغه د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه شي خپل ګناهونو باندې استغفار کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. دين مخكي الله تبارک وتعالى د یو څو قومونو واقعات ذکر فرمایل چې دا قوم خلقو د وخت پیغمبر تکذیب وکړو الله جل شانه هغه قومونه هلاک او مختلف قومونو باندې مختلف قسمه عذابونه رالل نو د دې خبرې احتمال وو چې مشرکین مکه د مکی خلق چې کوم د الله د کتاب تکذیب کو دا غینه انکار کو د وخت پیغمبر تکذیب کو دوی دا ویل شو چې یاره دا خو اتفاقی واقعات دی او پنځه شپږ قومونه دي چې کم هلاک شوي دي نو ضروري خو نه دی چې هر قوم د پیغمبر د مخالفت د وجه نه هلاک شي نو لہذا دا خو یو څو قومونه دي چې کم ذکر شو دوی هلاک شوي دي نور خو هر قوم خو نه هلاک کیږي د هغې دپاره الله تبارک وتعالی د هغه سوچ او د فکر د ختمولو دپاره دا ارشاد فرمایل چې موږ په کم علاقه باندې په کم خار باندې کم خار طرف ته چې موږ پیغمبر لګلې دی نو د هغه خار او د هغه کلی د هغه بستې خلک چې کله نافرمانه شو نو موږ په هغوی باندې سختي راوسته او تکلیف عمر باندې راوستو دې دپاره چې دوی په خپله باندې تضرع وکړي جړه فریاد وکړي او د الله طرف ته متوجه شي نو چې کله الله تبارک وتعالى دوی ته بیا مهلت ورکړي د دوی هغه تکلیف ختم شي نو دوی وایي چې یاره په ضد دې چې دوی رجوع د الله تبارک وتعالى طرف ته رجوع وکړي نو دوی دا جواب په دې ځای باندې ورکوي چې یاره دا تکلیفونه او دا مصیبتونه دا خو موږ نه مخکې چې کوم پلار نیکه زموږ تېر شوي دي نو په هغوی باندې هم دا مصیبتونه راغلی دي او دا خو د دنیا حالات دي کله خوشحالي وي او کله غم وي او کله بیماری وي او کله صحت وي نو موږ باندې چې کوم تکلیف راغلی او دا خو په هر چا ځي راځي نو دوی هغه عذاب ته چې کوم جزوي طور باندې دنیا کې د دوی د تنبیه دپاره دوی ته میلو شي نو د هغې نه سبق وانخلي د الله تبارک وتعالی طرف ته متوجه نشي او دغه چې کوم دوی باندې تنګي راغلی وه مصیبت ور باندې راغلی و دوی چې دی هغه اسې یو د حالاتو یو گردش ایام وګڼي نو لہذا د پیغمبر خبرې ته د پیغمبر چې کوم پیغام وي هغې ته اهمیت ورنکړي نو مونږ ناګهاني عذاب کې بیا دوی لره راګیر وما ارسلنا او نه د لګلې مونږه فی قریة په هیڅ کلي کې من نبی څوک پیغمبر الا اخذنا مگر ونیول مونږه اهلها اوسیدونکي د هغې بالبأساء په سختۍ
والضراء په تکلیف سره لعلهم دې دپاره یضرعون چې دې زاری وکړي ثم بدلنا بیا بدل کړو مونږه مکان السیئة د سختۍ په ځای باندې حسنة راحت حتی عفو چې ترجیح چې ډېر شو دوی قالوا نو دوی ویل قد مس بشک رسیدلی د آباءنا زمون پلارانو ته الضراء سختی والسراء او راحت فاخذناهم بيمون والدوی لرا بغتة ناگهانا وهم لا يشعرون او دوی بخبرو نو چې کوم قوم طرف ته د الله پیغمبر راغلی دی نو د هغه پیغمبر راتلو سره چې کله دی قوم ته دعوت ملو شي د الله د طرف نه او دوی نه فرمانیو کی نو الله جل شانو ډومبي چې دی په دنیا کې ورته یو جلک د عذاب اوخی او غربت ور باندې راشي مهنګای ور باندې راشي بیروزګاری ور باندې راشي قحط ور باندې راشي جزوی عذابونه راشي دی لپاره چې الله تبارک وتعالى ځان طرف ته متوجي کوي دا هم د الله جل شانه رحم و کرم او مهرباني وي ځینې خلک داسې وي چې هغوی نه څه ګناه او خطا سره زد شي نو هغوی په خپل ژوند کې هغه څیز محسوسوي او بیا فورا د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجي شي استغفار وکړي توبه وباسي او د ګناه هغه نحوست هغه بدبويي په خپل محسوس کړي دا ډېر خوش قسمته خلک دي او یا د ګناه نه بعد ورته تکلیف ورسي مصیبت ورته راشي زړی بېچین شي او فورا چې دی یو دجکه ورته ملو شي نو دی د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجي شي دا ډېر خوش قسمته خلک دي او ځینې بدبخت خلک داسې وي چې هر څه وکړي اړو پروايي نه اړو محسوسوي نه او د ګناه چې دی ور باندې نه بوج راځي نه ور باندې تکلیف راځي نه ذهني پریشانی ور باندې راځي او نه د الله تبارک وتعالى طرف نه امتحان ور باندې راشي بس په مخ لګیا وي نافرمانی هم کوي بغاوت هم کوي ګناه هم کوي او خپګ به خوشاله هم دا انتهایی خطرناک خبره ده د الله تبارک وتعالى د ناراضګۍ علامت دی چې یو انسان ته د ګناه نه بعد هم چې پښمنتیا رانشي او ندامت رانشي او خفګان ور باندې رانشي دا د پزړه کې د ایمان نه کېدو علامت دی ځکه چې کله هم د یو مسلمان نه ګناه سرزد شي او زړه کې ندامت راشي پښمنتیا راشي دا د ایمان علامت دی ځکه التوبه الندامه توبه څه ته وایي دغه پښمنتیا ته وایي د زړه پښمنتیا ته توبه وایي توبه د غوږونو راخلو نوم نه دی د پوزې راخلو نوم نه دی الفاظو نوم نه دی توبه چې دا د ندامت نوم دی د زړه کې پښمنتیا راشي حسرت راشي ندامت راشي دا توبه ده التوبه الندامه توبه دا د ندامت نوم دی نو لہذا د الله تبارک وتعالى چې کوم محبوب خلق دي الله جل شانه هغه ته چې کله داونه ګناه سرزد شي فورا وته تنبیه ورکړي ځینې خلکو باندې یو بیماری راشي ځینې خلکو باندې یو مشکل راشي یو پریشانی راشي دا د الله تبارک وتعالى طرف نه یو تنبیه وي چې زما د بنده ما طرف ته متوجي شي وما اصابكم من مصیبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير الله جل شانه قرآن مجید کې فرمایي چې کوم مصیبتونه تاسو ته رسي فبما كسبت ايديكم دا تاسو خپل لاسونو د عملونو نتیجه وي ويعفو عن كثير او زه ډیر تاسو ته معاف کوم ډیر ګناهونه داسې وي چې هغه تاسو ته معاف کوم لږ ګناهونه داسې وي چې په هغوی باندې تاسو ته په دنیا کې تنبیه درکم انسان باندې مصیبت راشي بیماری راشي تکلیف راشي پریشانی راشي هغه سره دغه ګناه معاف شي دی وجنه علما لیکي چې کله هم یو انسان د یو مصیبت نه بعد د یو بیماری نه بعد د یو مشکل او پریشانی نه بعد د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجي شي نو دا مصیبت او دا غم او دا بیماری دا د الله تبارک وتعالى طرف نه رحمت دی او چې کم بیماری کم مصیبت کم غم کې انسان د الله نه لری شي نا امید شي نو دغه مصیبت او غم پریشانی بیماری د لپاره د الله د طرف نه عذاب دی نو د عذاب او د رحمت معلومولو اسانه طریقه دا ده چې کله هم انسان یو مسلمان د یو مشکل او د یو مصیبت او د بیماری د وجنه الله تبارک وتعالى طرف ته نزدې شي
متوجی شي توبه استغفار شروع کی او د الله تبارک وتعالى طرف ته ځان نزدیکی نو دا دغه غم او مصیبت او بیماری د الله جل شانه طرف نه رحمت دی ځکه په دې آیتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالى دغه مضمون بیان کړی دی چې کوم علاقې طرف ته موږ پیغمبر لګلې دی چې کله موږ خلکو نه فرمانی وکړو نو موږ د هغوی د تنبیه د پاره په هغوی باندې سختی او تکلیف راوستو لوګه تنده بېروزګاري خوف او هراس او قحط سالی مالی بحران نور مشکلات پې راوستو لعلهم يضرعون چې دوی زاریو کی د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه شي او بیا الله جل شانه فرمایي ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه چې کله مونږ د دوی هغه تکلیف پر حد باندې بدل کو دې لپاره چې دوی سره دوی باندې هغه نعمتونه ډیر شي ور باندې نو قالوا قد مس ابانا الضراء والسراء بیا دغه د الله نافرمانو خلقو علامت داوی چې دا دغه حالاتو نسبت او د مشکلاتو نسبت چې د حالات طرف ته کیږي زموږ پلار نکونو باندې دا سختي ورځ تیر شوې دي دا لوګه تنده دا مشکلات دا چې دا زیرا زیاده د معمول حصہ ده حالانکه یو مؤمن مسلمان د هر قسم حالاتو عبرت حاصلې مشکل حالاتو کې د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه شي بیماری کې د الله طرف ته متوجه شي او دغه سي چې کله د امن او امان مسله پیدا شي د الله طرف ته متوجه شي والقدر خيره وشره من الله تعالى د هر خیر او شر را رسول والا د الله تبارک وتعالى ذات دی فورا د الله طرف ته متوجه شي او چې چا سره کې ایمان نه هغه د دې ټولو شیزونو نسبت چې د غیر الله طرف ته کوي یره دا خو فلانکی حالاتو د وجه نه دی دا د فلانکی ملک د وجه نه دی دا د فلانکی خلکو د وجه نه دی غیر الله طرف ته نسبت کوي مؤمن چې دی چې کله هم د خیر رسی او که شر رسی دی فورا د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه شي دا خیر ورسېدو الله تبارک وتعالى ما ته خیر ورسولو رب کائنات رحمت دی فضل و کرم او احسان دی ما ته شر ورسېدو نقصان او تکلیف ورسېدو یقینا الله تبارک وتعالى مال تنبیه را کوي ما خپل ځان طرف ته متوجه کوي ځکه الله تبارک وتعالى او فرمایل چې د مؤمن علامت داوی چې کله هم د تکلیف ورسی نو هغه د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه شي خپل ګناهونو باندې استغفار کوي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم